أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. په دې آیات کې دویمه خبره ده د امورو د تدبیر د منزل نه چې په هغې سره ملک سمیږي، کور سمیږي، او مقصد په دې کې اجتناب کول دي، ځان ساتل دي د تابعدارۍ کولو د طبیعت او د خواهش نه، د شریعت په خلاف باندې د خواهش تابعداري د دې نه ځان وساتئ. دغه شان د شریعت خلاف کار مه کوئ، او که ستاسو طبیعت یې غواړي، ستاسو خواهش کیږي د شریعت د خلاف کار، نو د دې خبرې نه ځان وساتئ او تنبیه ورکوي چې دارومدار د کارونو د ښایستوالي او د بدوالي د دې دارومدار په شریعت سره دی، چې دا کار ښه دی نو دا شریعت به هغې ته ښه ویلی، دا کار بد دی نو هغې ته به شریعت بد ویلی. د انسان دا ذهن او د عقل فیصله نشي کولی د ښه او د بد. او د دې مثال ورکوي الله تبارک وتعالی په فرضیت د قتال فی سبیل الله سره، چې وګوره جهاد فی سبیل الله په ظاهره باندې پای کې مرګ دی، پای کې داسې دا تکلیفونه دي، سختی دي، خو لیکن یاد وساتئ په دې کې ستاسو لپاره خیر دی. تاسو دا بد ګڼئ خو ستاسو لپاره په دې کې ډېر خیر پروت دی. ربط او تعلق یې د مخکې سره دا دی. په مصیبتونو کې دویم قسم مصیبت هغه مصیبت الضراء، ضراء یعنی بدنی تکلیف، او د دې مثال په شرعي امورو کې هغه قتال فی سبیل الله دی، جهاد فی سبیل الله دی. دویم ربط او تعلق دا دی چې مخکې آیات کې د جنت د حاصلولو دپاره عبادت مالی ذکر که، نو په دې آیات کې د هغه مقصد دپاره عبادت بدنی ذکر کوي. دریم ربط او تعلق دا دی چې مخکې آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایل وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. هغه چې کوئ تاسو له څه نیکۍ نه، نو الله تعالی په هغې باندې پوهه دی. نو په دې آیات کې د خیر مثال ذکر کوي په مسله د قتال فی سبیل الله سره، چې دا یو خیر کار دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي کتب علیکم القتال، پرس کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ کول د کافرانو سره. کتبه فرض کړی شوی دی علیکم فتاسو باندې القتال جهاد کول، جنگ کول د کافرو سره. او هو کره لکم، حال دا دی چې دا جهاد ګران او بد لګي پتاسو باندې بد لګي. خو عسا کې دی شي ان تکرهو شیئا، چې تاسو به بد ګڼئ یو شي لره، وهو خیر لکم، او هغه به غوره ستاسو دپاره. وعسا ان تحبوا شیئا، او کیدی شي چې خوښوئ به تاسو یو څیز، وهو شر لکم، او هغه به بدي ستاسو دپاره. ستاسو عقل به یو شي ته ښه وایي هغه به بدي، او ستاسو عقل به یو شي ته بد وایي هغه به ښه. والله یعلم، الله تعالی پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. اوس په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د تدبیر د امورو د منزل نه، چې کور په هغې سره سمیږي، کلی په هغې سره سمیږي، وطن په هغې سره سمیږي، دریم امر الله تبارک وتعالی ذکر کوي. مخکې آیات کې د عام قتال حکم ذکر شو چې هغه ذو جهتینو، نو اوس د قتال خاص قسم ذکر کوي. دغه شان علما ذکر کوي چې ظاهره دا ده چې دا آیات په مخکې آیات پسې نازل شوی دی، او د هغې دپاره تکمیله او تایید دی. او د دې په سبب د نزول کې د اقوال دی. پکې مشهور قول دا دی چې دا نازل شوی دی په باره د هغه اولنی سریې کې، هغه وړوکی جنگ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې شرکت نه کړی، هغې ته سریه ویلی کېږي. د مسلمانانو یو سریه نبی علیه الصلاة والسلام ولیږله چې امیر د هغې عبدالله ابن جحش او په قافله د قریشو باندې حمله وکړه.
کله چې هغې د طایف د طرف نه راووتل او یو کس د هغې نه قتل که. دا واقعه د جماد الاخر په آخري ورځ کې وشوه، لیکن اشتباه او شک راغی چې دا اوله ورځ د رجب المرجب ده چې هغه د حرمت میاشت ده. نو مشرکانو په مسلمانانو باندې عیب او دغه شانته کې توانونه ویل شروع کړه چې دیو د ملت ابراهیم علیه السلام نه خلاف وکړه او د حرمت په میاشت کې قتال وکړه. نو د دې شک د لرې کولو دپاره صحابه کرامو دا تپوس وکړه د نبی علیه السلام نه. او دا میاشت عزتمند دی، د دې مخکې خبره شوې وه چې دا ذوالقعده ده او دغه شان ذوالحجه ده او محرم دی او بیا ورپسې رجب دی، 4 میاشتې دي. نو دې 4 میاشتو کې د جنگ نه منع راغلی وه. د ملت ابراهیمي دا و چې په دې کې به جنگ نه کو او مشرکانو به هم دا بده ګڼله. بیا په اسلام کې هم دا حکم وشه، خو اسلام کې ورسره دا وویلی شو که کافر تاسو سره جنگ کوي نو بیا ورسره کوئ. مخکې دا تیر شوي مخکې آیتونو کې که کافر در سره جنگ شروع کړي نو بیا ورسره کوئ، یعنی دفاعي جهاد پکې کوئ خو اقدامي مه کوئ. او اوس هم دا علما ذکر کوي چې دا په استحباب باندې باقی دی، مستحب داره چې په دې میاشتو کې اقدامي جهاد ونه کړلی شي. او ډېر علما وایي چې دا اوس منسوخ شوي دي بیا. نو الله وایي یسألونک تپوس کوي دي استانه عن الشهر الحرامي په باره د میاشتو عزتمندو کې، قتالین د جنگ کولو نه فی په دې کې. قل وایه پیغمبره قتال فیه کبیر، جنگ کول په دې میاشتو کې لویه ګناه ده. وصد عن سبیل الله، او منع کول خلق لرا د لارې د الله تعالی نه. وکفر به، او کفر کول په الله باندې. والمسجد الحرام، او خلق بندول د مسجد حرام نه. و اخراج اهله، او شړل د اوسیدونکو د دې منهو د هغې نه. اکبر ډیره لویه ګناه ده عند الله پنیز د الله تعالی باندې. منع کول د خلکو د الله د لارې نه، کوپر کول په الله باندې، خلق بندول د مسجد حرام نه او د مسجد حرام اهل او اوسیدونکي خلق د دغه مسجد حرام نه ویستل، دا ډیره غټه ګناه ده عند الله پنیز د الله تعالی باندې. په دې وخت کې د جنگ کولونه. والفتنه، او فتنه اکبر من القتل، ډیر لوی جرم دی د قتل نه. په ځمکه کې فتنه خورول، فساد خورول، بېدیني خورول، قانون د غیر الله خورول او د الله رب العالمین بغاوت کول، کفر کول، شرک کول، بدعات کول، دا ډیر لوی جرم دی د قتل نه. ولا یزالون، او همیشه به دا خلق یقاتلونکم چې جنگ به کوي تاسو سره، حتی تر دې پورې یردوکم چې واړی تاسو لره عن دینکم د دین ستاسو نه، ان استطاعوا که چرته د دې وس برشي. الله تبارک وتعالی فرمایي همیشه د دې کافرو دا کوششي چې تاسو د دین نه واړی خو که د دې وس برشي. خو یاد ساتئ مؤمنانو، ومن یرتدد، او څوک چې مرتد شه، څوک چې واوړېده منکم ستاسو نه عن دینه د خپل دین نه، پیمت او بیا مړ شه وهو کافرون په داسې حال کې چې وي دی کافر، په اولئکه نو دغه کسان حبطت اعمالهم برباد او ضایع شو عملونه د دیو په دنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې تمام اعمال به برباد شي. څوک چې دین نه واوړېدو مرتد شو د مرتدوالي په حالت کې بیا مړ شه نو ټول اعمال برباد شو. و اولئک او دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون دیو بپای کې همیشه وي. ان الذين آمنوا والزیر، ان الذين یقینا اغا کسان آمنو چې ایمان راوړل دي، والذین هاجروا او اغا کسان چې هجرت کړی دی، وجاهدوا او جهاد کړی دی، فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. اولئک دغه کسان یرجون رحمت الله، عقیده ساتي د رحمت د الله تعالی د مهربانۍ د الله. والله غفور الرحیم، الله تعالی ډیر بخونکې ډیر مهربان دی. کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القتال جهاد کول، جنگ کول د کافرو سره، وهو کرہ لکم او حال دا دی چې دا جهاد
بد لګي پتا سو باندې ګران لګي پتا سو باندې وعسى ان تکرهو او کې دې شي چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو چیز لرا وهو خیر لکم او هغه به غوره ستاسو دپاره وعسى ان تحبوا شیئا او کې دې شي چې خوښوئ تاسو یو چیز لرا مینه ورسره کوئ وهو شر لکم او هغه به بدي ستاسو دپاره والله یعلم الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ یسألونک تپوس کوي د استانه پیغمبر عن الشهر الحرامی په باره د میاشتو عزتمندو کې قتال فیه د جنگ کولونه په دې کې قل وایه پیغمبره قتال فیه کبیر جنگ کول په دې میاشتو کې لویه ګناه ده وصد عن سبیل الله او خلق بندول د لارې د الله تعالی نه وکفر به او کفر کول په الله تعالی باندې والمسجد الحرامی او خلق بندول د مسجد حرام نه و اخراج اهله او ویستل او شړل د اوسیدونکو د دې مسجد حرام منه د دې جماعت نه اکبر ډیره غټه ګناه ده اکبر ډیره غټه ګناه ده عند الله پنځ د الله تعالی باندې والفتنه او فتنه زور د کافرانو قانون د کافرانو کفر او شرک فساد او بيدینی خورول اکبر ډیر لوی جرم دی من القتل د قتلنا ولا يزالون او همیشه به دی یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره حتی يردوکم تر دې چې واړی تاسو لره عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا کچرته دی وسبر شي ان استطاعوا کچرته دی وسبر شي ومن يرتد او څوک چې واوړي د مرتد شو منکم ستاسو نه عن دینه د خپل دین نه پیموت او بیا مړ شه وهو کافر په داسې حال کې چې وي دی کافر فاولئک نو دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شو ضایع شو عملونه د دیو فی الدنیا والآخره په دنیا کې او په آخرت کې واولئک هم دغه کسان اصحاب النار اور والدی هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشه ان الذين يقينا کسان آمنو چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا هغه کسان چې هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي دي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اولئک دغه کسان یرجون رحمت الله عقیده ساتي د مهرباني د الله تعالی والله غفور رحیم الله تعالی ډیر بخونکی او ډیر مهربان دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب